نن سبا نوی گیمونه راوتلي چې د هغې په تور باندې تاسو روپۍ ګټلی شئ. تاسو به گیم کوئ او د هغې په تور باندې به تاسو روپۍ ګټئ. خو دغې گیمونو ته چې دی جوارۍ والا اپسونه وایي، لکه په هغې کې به تاسو روپۍ چې دی دا به لګوئ، نو د هغې نه وروسته تاسو روپۍ ګټلی شئ. نو د هغې حقیقت چې دی دا درته ښکاره کوم، ځکه زیاتر کسان چې دي هغه په دغې گیمونو کې اخته دي او تاسو به ویډیوګان هم کتلې، خو له ځینې کس نه چې دی په نصیحت باندې ته هم سړی نه جوړېږي. که نصیحت ورته ته هم وکړئ، که ویډیوګان هم وګوري، خو بیا هم د هغو په جال کې چې دی راځي. بل لا چې تاسو داسې ویډیو وګورئ، نو ځینې کس وایي ورکه زه هغه اپلیکیشن چې دی دا انسټال کوم او زه یې چې کوم دا لږ روپۍ چې دی دا پکې لګوم. نو اکثر دغه کس چې دغه لږ روپۍ به دې کې ولګوي، نو هغه دنیا روپۍ به دې باندې وګټي. لکه 1000 روپۍ بندې کړئ، نو اکثر 10000 وګټي، 25000 روپۍ چې دی دا وګټي. هلکه دا خو مزې په اسانو باندې حرام حلال ته خو څوک نه ګوري. لکه نن سبا زیاتر داسې خلک دی چې هغه حرام حلال یو شي ته نه ګوري، خو خالي هغه وایي چې موږ روپۍ وګټلی. نو هغه چې روپۍ وګټي، هغه وایي هلکه به دې شي کې روپۍ شته دا شی ول نه کوم. نو هغه دغه شانتې روپۍ ګټي، خو تاله چې کله دا روپۍ درکوي هغه گیم والا تاسو له روپۍ درکوي، نو دا روپۍ چې دی دا د بل کس نه دا روپۍ ویلې هغه تاله درکوي، هغه تاله د خپل جیب نه درکوي. لکه هر یو اپلیکیشن چې دی هغه خپل روپۍ نه ورکوي، دا د بل روپۍ هغه تاله درکوي. که یوټیوب دی، که فیسبوک دی، که هر یو قسمه اپلیکیشن دی، هغه چې روپۍ تاسو له درکوي، نو هغه د بل نه دغه روپۍ اخیستي هغه تاسو له درکوي. خو یوټیوب فیسبوک په دې حالې چې د هغوی اشتهارات او دا هر سره چې دی دا چلی د هغې په تور دی. او دغه چې دی دا د جوارۍ ایپس دی، هغه کس به دې کې روپۍ بندې کړي، چې روپۍ بندې کړي، نو هغه روپۍ چې دی هغه تاله درکوي. خو د دې په کې دغه ځای کې یو چالي هغه چال ستاسو سره استعمالوي. کله چې دا گیم تاسو کوئ او تاسو د روپۍ ګټئ، نو اول تاسو له روپۍ درکوي، خو بیا چې ته کله غټ داو ولګوې، نو هغه داو چې دی هغه ته وبیلې، نو دا بیا دغه گیم والا چې دی ځینې روپۍ ستاسو نه اخلي. لکه تا اول روپۍ درکړي، تا به دې گیم باندې چې دی اخته کړي، چې اخته دې کړي، نو چې ته روپۍ وبیلې، نو ته بیا کوشش دا کوې چې ورګه هغه خپلې روپۍ راوپازې کړم، نو بیا به بس کړم. نو بیا هغه خپلې روپۍ چې دی نه راوپځای کېږي او ته پسې نور روپۍ ږدې. نو د دې د وجې نه په لکاو روپۍ چې دی هغه خلک په دغې گیمونو کې چې دی دا بندې کړي. ځکه هلته کې خون اخیستی، هغه وایي چې یو داو به ولګي، په دغې داو باندې چې دی زه به د خپلې روپۍ هم راپځای کړم او نور روپۍ چې دی دا به څوم وګټم. نو چې ته نور روپۍ په هغې کې بندې، نو د دې د لاسه ستا نه هغه 80 روپۍ هم لاړې شي او ته بس د نورو خلکو نه قرضه راواخلې او په قرضه چې کومې روپۍ تا راغستې هغه هم ستاسو نه لاړ شي. نو دا قسمه اپسونه چې دي دا په موبایل کې تاسو نه انسټال کوئ. که تاسو انسټال کړئ، تاسو وایئ چې موږ یې چیک کوو، نو که دغه تاسو چیک کول شروع کړل، نو په دې کې به تاسو ډېر غټ تاوان شي. او په خپلو کشرانو باندې تاسو هم نظر ساتئ چې هغه دا قسمه گیمونه چې دي دا ونه کړي. که دا قسمه گیمونه هغه کوي، تاسو به خبر نه یئ، هغه به د یو بل نه روپۍ راغستې. اکثر به تاسو اورېدلي که نه، ځینې ماشوم چې دی د هغه څه وجه نه معلومه او هغه خودکشي وکړي. دا خودکشي هم د دغه د وجې نه کوي چې د یو بل نه یا قرض راغستي یا آنلاین داسې یو غلط کار وکړي چې بهر ته خلک نه خبر. بهر خلک وایي دا سړی چې دی دا روغ د ده د خودکشي د څه د وجې نه وکړه. مور پلار ته هم نه خبر چې زموږ د ماشوم د خودکشي د څه د وجې نه وکړه. نو هغه آنلاین چې دی هغه په ساو شوی آنلاین ډېر کارونه دي، یوازې دغه د جوارۍ نه نور هم ډېر کارونه دي، په هغې باندې هم زموږ ویډیوګان شته. هغه کارونه چې وکړي د هغې د وجې نه بیا هغه خودکشي چې دی دا کوي، دا شرم د وجې نه چې دی بهر ته نه شي وتلی، یا داسې ویډیوګان دغه شي، یا دغه شان د جوارۍ د خلکو نه روپۍ راغستي هغه بیا نه شي ادا کولی، هغه په کور کې به رانه څوک خبر شي. نو د دې د وجې نه ځینې کسان چې دی هغه خودکشي وکړي. په خپلو کشرانو هم نظر ساتئ او په خپل هم د دې کارونه چې دی ځان وساتئ، که نه دغه شانتې به ستاسو مالي نقصان به هم وشي او جاني نقصان چې دی دا به هم ستاسو وشي.